څورځې مخکې په جندل معیارو کې چې کم ظلم شوی او کومه واقعه شوې وه چې یو زوی راپاڅېدلی دی خپل مور او پلار هغه یې ایستلي دي په دې کې مور انتهایي په صح حالت کې ده الله دې هغه ته صحت کامله عاجله مستمره ورکړي کوم پلار چې پکې شهید شوی دی الله دې هغه ته شهادت قبول کړي محترم مسلمانانو یو طرف ته خو دا ظلم دی دی بل طرف ته وګورو نو زموږ په ملک کې دومره ظلم شروع دی چې د الله کورونه د مسلمانانو جوماتونه دا محفوظ نشو په هغې باندې حملې کیږي په هغې باندې دماکې کیږي په هغې کې مسلمانان وروڼه هغه شهیدان کیږي په هغې کې مسلمانان وروڼه هغه زخمیان کیږي یو طرف ته خو دا ظلم دی دی بل طرف ته وګورو نو ښایسته ښایسته ماشومان ښایسته ښایسته ماشومانې چې هغه تختولی کېږي بیا د هغه سره بدفعلیانې کېږي بیا د هغې نه پس قتلولی کېږي یو طرف ته خو دغه ظلم دی بل طرف ته وګورو زمونږ خویندې میندې دغه شان مسلمانان وروڼه هغه د دې ملک نه غایبېږي مکمل طور هغه اغوا کېږي هغه په ډالرو په پیسو خرڅېږي یو طرف ته خو دا ظلم دی اوس پکې دا ظلم هم دی چې اوس په یو زوی او یو بچی راپاسي هغه به خپل مور او پلار وژني دا انتهایي لوی جرم دی دا انتهایي لوی ظلم دی د خپل مور او پلار قدر پیژندل خپلو بچو ته د خپل مور او پلار عزت او احترام ښودل دا په ما او تا باندې انتهایي لازم دی حالانکه مور او پلار د دې لوی او لوی شان دی لوی مرتبه ده الله رب العزت د خپل حق نه پس د مور او پلار حق بیان کړی دی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا د الله عبادت کوئ د الله سره څوک شریک مه جوړوئ وبالوالدین احسان او د مور او پلار سره احسان کوئ نو خپلو بچو ته د مور او پلار عزت احترام دا ټول څیزونه ورته ښودل د هغې اکرام کول د هغې عزت کول دا په ما او تا باندې لازم دي خپل بچي د الله کلام ته کښېنوئ احادیثو ته کښېنوئ سیرت ورته وښئ او د مور او پلار د عزت او احترام دا ورته وښئ او د خپلو بچو ښه بهترین اسلامي تربیت وکړئ د دې په وجه به الله زموږ نه ډېر زیات راضي شي او دغه قسمه ظلمونه به بیا نه کیږي الله دې موږ د داسې قسمه ظلمونو نه محفوظ وساتي